سپارہ سورہ توبہ 101 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وآخرون اعترفوا او د دې منافقینو نه علاوه نور کسان دي چې اعتراف کړي دي چې قایل شوي دي بذنوبهم پخپلو گناه باندې پخپلو گناهونو باندې خلطوا عملا صالحا چې ګډ کړي دي دوی نیک اعمال واخر سیئا او بد عملنا عسى الله ان يتوب عليهم قریب ده چې الله تعالی په دوی مهرباني وکي. ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان ذات دی. خذ من اموالهم صدقه د دوی د مالونو نه صدقه قبلوا تطهرهم وتزكيهم چې ته دوی پاک وصاف کړي بها پدې صدقو سره وصلی علیهم او دوی د پاره د رحمت دعا کوا. ان صلاتک سکن لهم ان صلاتک بشک استاد رحمت دا دعا سکن لهم د دوی د پاره د تسلی سبب دی. والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکي او په ذات دی. الم يعلم ایدون پویږي ان الله چې بشک الله تعالی هو يقبل التوبه عن عباده قبلوی توبه د خپل بندګانو نه ويأخذ الصدقات او قبلوی صدقې د دوی وان الله هو التواب الرحیم او بشک الله تعالی توبه قبلون کې ذات ته رحم کون کې دی. وقل اعملوا او ورته وای اے نبی جی اعملوا عمل کوي فسيرى الله عملكم ورسوله وسن قریب الله تعالی او دا الله رسول استاسو دی عمل ته ګوري والمؤمنون او دا مؤمنان هم ګوري. وستردون الى عالم الغيب والشهاده او ان قریب بتاسو واپس کړئ شي هغه هسته طرف ته چې په غیب باندې علیم ذات دی والشهاده او په حاضر باندې په ظاهر او په غیب باندې علیم ذات. فینبئکم بما کنتم تعملون بس خبرداری بدل کې تاسو ته په هغه څه چې کوم تاسو کول. دی آیاتونو کې الله رب العزت د هغه مسلمانانو ذکر هم فرمایي چې کوم مسلمانان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره میدان جهاد ته ودی نو. او علماء مفسرین فرمایي چې دا تقریبا 10 کسانو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا 10 کسانو او په دې 10 کسانو کې حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ هم وو. دوی د خپل غلطي احساس وشو. غلطي وشوه ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم jihad ته وته دي او میدان jihad کې ظاهري خبره ده چې مرګ کی جوبل بکی زخمونه برازي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د تکلیف رسی او سوچ کوي وسدا 10 کسان او دا موږ سوکړه دا ور وسره بنګه دا شور ډیر زیات بیا موږ په आवाज باندې کوي. تاسو وشو موږ د خپل بال بچ سره د خپل بیبي سره په کور کې نازیمه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم او زموږ ملګری صحابه تللی د میدان جهاد ته
دا سوچ دا خو مونږه د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره وعده فرمایلی و وعده مو سره کړی و چې پتا باندې به مونږ تکلیف نه پریږدو تا تکلیف ته نه پریږدو مونږ هر قرباني او هر سخت ته تیار یو دا سوچ مونږ د نبی علیه الصلاه والسلام سره بیا وفای وکړو دا خو نبی علیه الصلاه والسلام زموږ خفي خصوصي او راحت راغستیو دا سوچ په دې سوچونو فکرونو کې الا نبی علیہ الصلوۃ والسلام براشي او موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سترګې څنګه لګاو تاسو فورا را له مسجد نبوي ته او د مسجد نبوي د ستنو بسي وګسان داسې و چې دوزانو درو په خپل ځان درو په دې کې ستون لبابا ډیره مشهوره ده دیتا ستون توبه ملي کی توبه والا ستن دغه ستنی خواته دوه رکعات نفل کول د ډیر زیات لوی ثواب دی او عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ارشاد فرمایو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آیا تاسو ته واستنه معلومه ده هغه زیاده په دې مسجد نبوي کې معلوم دی چې که تاسو ته د هغه ثواب معلوم شو نو تاسو په دې بل سره جګړه وکړئ دونه ثواب نو هغه ستنی ته ستون عائشه مليږي از عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا غستنی خودنه کړو داستنه نور چا ته معلومه نه و از عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه معلومه کړو داستنه یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوزان تړلو او دای ویلو چې ترسو پوری الله رب العزت او د الله رسول زمونږ په باره کې فیصله نه فرمایلی زمونږ د توبې خبره نه کړي چې دا مونږ معاف کړه تر هغه وخت پوری با مونږ نه سفرو نه بسکو نه وزن نه زادو نو هم څوک زاده نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تشریف راوړو مسجد نبوي ته د کسانی ولیدل دا پتا څه شي ولې دا ځانو ملتل دا چا تړلې په جوړا سترګونه یو کې وایي سرونه کته کړي دی جاړ او چې سړی سره غلطي دي شوی د غلطۍ اعتراف کوي خپل ګناه مني یقینا ګوره دا ډېر لوی دولت دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه وستون کې داسې دی ګویا دارو توبه داړو ګویا ګناه کړی نه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای التائب من الذنب د ګناه نه توبه وستون کې سړی داسې دی کمن لا ذنب له ګویا داړو ګناه کړی نه دا یو نو سړی توبه دې کنه تسبیح واړه استغفر الله استغفر الله استغفر الله تسبیح واړه او خو دم ګوري وز دا ډېر عجیب سړی نه دی ته دا استغفر الله څه د باره وي استغفار ویل کېږي د خپل ګناهونو د معافۍ لپاره چې الله زمانه یو ګناه شوی دا زه په هغې باندې استغفار کوم یا الله ما ته بخښنه دی وایي استغفر الله استغفر بیا هم پردو زنانو ته ګوري هلکه مسلمانه سپین ږیری سړی مشر سړی او بیا هم تا کې شرم نشته حیا در پکې نشته پردو خو زده ګوري او زړه کله نه کله ډېر زیات خفه شم سپین ږیری سړی به او دیبا د جنکو رکشه روانه ده او بای کې زنانه روانه دي ماشومان دي او دیبو ته ګوري پټ پټ په ته ګوري او بیا تسبیح مړ استغفر الله استغفر ستاسو د تسبیح وړو څه فائدہ او ته جنن پردې خور مور ته ګوري پردې لور ته ګوري نو که په دغه رکشه کې ستاسو لور روانه ستا به خور روانه ستا ورې روانه ستا خورځ روانه بیا په وخت کې سي توبه ده دا تسبیح ماړو به دا ټیم اول خو ګناه وکړه ځان موړ کا ته الله بنده الله رب العزت ته یا الله ګورې تر دوګه در کومه توبې طریقه خدای نه ده توبې طریقه د عادت توبې د باره اوسو شرایط دي اول نمبر شرط چې کوم ګناه کو ما دغه ګناه به پرېږدم نیت وکړه بس دا ګناه ختم دینه باندې دا ګناه زنه کو ګناه پرېږده دویم نمبر آینده د باره پوخ نیت وکړه بیا به چرته دا ګناه نه کوم او دریم نمبر
ته چې کوم دې پړ کې نادم شه وجړ الله اے الله د زمانه کولی دا ګناه کی د دې وجه نه د خپل سترګو د نظر ټیسټ هم کوي کستا نظر په هغه سيزونو باندې پریوزي په کوم باندې الله او د الله رسول خو بکیږي نو پوهه شان نظر دی ټیک نه دی بیلمازه دی نظر دی پاک نه دی منحوس دی کستا نظر د قران په مصحف باندې پریوزي قران ته به تګوري ته په دې باندې کتابونه ګوري ته په هغه زګونو کې ښکته کې په کوم زګونو کې چې د الله او د الله د رسول حکم دی چې ښکته نو پوهه شان نظر دی پاک دی هر سړی خپل ټیسټونو موږ نظر ټیسټ کو کنه نظر تیز دی کم دی نظر دی اډوي نظر یو سره شو کله یو سړی نظر نه خو دې د الله اطاعت کوي د حضور اطاعت کوي دا کامیاب دی او د یو سړی سم تیز نظر دی ګناه فرمانی به کوي ناکام دی کامیاب نه نو په توبه کې دا خبر لازمه اته دوی نظامت سترګې کده ګړي دی او جاړي نبی رسول الله فرمایله څه چلې ودوما وې دا الله رسول دا میدان جهاد ته نه دی تللی تو دا هغه په وجه باندې قسم خوړلې چې ترسو پوری د الله رسول او الله رب العزت زموږ د معافی اعلان نه کړی مونږ با څوک نه آزاد وای نو مونږ ځان په خپل آزاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله زه خو نه آزاد میدان جهاد ته هغه زید چې ټول مسلمانانو ته حکم دی چې لاړ شي او دو پاتې کېږي دا غیره دا په دوه د منافقینو کار کوي او آیاتونه خو راغلي وګڼه دا خو دوه د منافقینو کار کوي نه دو معافي نه زه نه معاف که الله رب العزت معافي وکړه جو به خبر ده زه نه معاف دو ډېر خفوش دا سوچ او بهر حال په لکه جاړي او الله تعالی نه معافي غواړي او د الله رب العزت خدا اعلان دی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي اے د آدم بچیا کچریستانه ګناهونه دومره سی واشي چې د اسمان کینارو ته ورسي او بیا ته یو ځلوي الله ما معاف کړي الله تعالی فرمایي ټول ګناهونه به معاف کوم په یو ځلوي سره په چې نظامت یې پړړ کې سړی خفي جواز ګناه کوم الله تعالی فرمایي زه ټول ګناهونه معاف کوم زمانه غوړې څوک ته پوسم نشي کولای چې ولې دې معاف